ټولو نه وړاندې په دې خبره ځان پوهه کول غواړي چې مدرسه د څه نوم دی. مدرسه ځای د لوستلو ته ویل کېږي، تعلیمګاه ته ویل کېږي، مکتب ته ویل کېږي، د لوستلو ځای ته ویل کېږي، د تربیت د ورکولو ځای ته ویل کېږي. مدرسه د دې نوم دی. دویمه خبره معاشره ده. معاشره هر هغه ځای ته وایي چې په کوم ځای کې مختلف قسمه خلکو دا راغونډ شوي او دا مختلف قسمه خلکو ژوند تېروي. د دغې خلکو چې دا کم ژوند دی د دوی د ژوند نوم معاشره ده. بیا د هرې معاشرې خپل ثقافتي او د هرې معاشرې خپل تمدني، د هرې معاشرې خپل تهذیبي، چې د هغې معاشرې ثقافت او تهذیب او تمدن او طور او طریقه او انداز او وضع او ډنګ دا د هغې مطابق هغوی ژوند تېروي. او دغه ثقافت او دغه تهذیب او دغه تمدنو د دغې معاشرې د پیژنګلو یو قسم علامه او نښه ګرځېدلې وي. دې ته معاشره ویل کېږي. بیا چې په کومه معاشره کې کم مذهب والا خلک سیوایي یا د کمې عقیدې پیروکاري، نو په هغه معاشره باندې د هغې خلکو اثر سیوایي. مثال په طور باندې معاشره کې عیسایان دي، نو په دې معاشره باندې به د عیسایانو اثر سیوایي. معاشره کې مسلمانان دي، نو په دې معاشره باندې به د مسلمانانو اثر سیوایي. داسې باندې معاشره کې چې کم قسم دین والا خلک پاتې کېږي، نو په دې معاشره باندې به د هغوی اثر سیوایي. نو دې ته معاشره ویل کېږي. او دین خو تاسو ټول پېژنئ، نو دیني مدرسه او معاشره